بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری د قسم د کفاره باره کې تپوس کړی دی چې آیا یو سړی قسم وخوري د هغې بیا څه کفاره ورکول پکار دي. نو رورجان اول داسې کار پکار دی چې 10 مسکینانو له 2 ټیمه خوراک ورکړی شي. 10 مسکینان دي، هغوی له سهار او ماښام روټۍ ورکړی شي، نو د قسم کفاره به ادا شي. بیا که چېرته 10 مسکینانو له 2 ټیمه روټۍ نشي ورکولی، نو 10 مسکینانو له دې جامه جوړه ورکړي، یعنې یو جوړه دې ورله جامې واخلي، کپړې. که چېرته دغې 10 مسکینانو له کپړې هم نشي ورکولی، نو بیا دې داسې کار وکړي چې د څومره چې فدیه ده د روژې یا چې دی نو صدقة الفطر ده، نو صدقة الفطر مناسب وړه یا دانې دې ورکړي. لکه دانې چې ورکړي د غنمو دانې 2 کیلو یا په کم 2 کیلو د یو کس صدقة الفطر ده، نو داسې کار دی وکړي چې 10 کسانو له دې 2 کیلو یا په کم 2 کیلو دانې ورکړي. بیا که چېرته دغه هم نشي کولی، نو بیا دې داسې کار وکړي چې 3 روژې دې مسلسل ونیسي، او که چېرته په منځ کې ترې نه روژه پاتې شي، نو ښه خبره دا ده چې دغه 3 روژې بیا سر دوباره ونیسي، ځکه چې قرآن کې کوم حکم راغلی دی نو هغه پرله پسې راغلی دی، نو 3 روژې به نیسي، هغه پرله پسې. سوره مائده آیات نمبر 89 کې وضاحت شته دی. والله اعلم. یو ملګري تپوس کړی دی چې آیا شکرانه مونځ چې 100 رکاته یا چې دی نو 200 رکاته سړي منلی، نو آیا د 100 رکاته شکرانه مونځ دا چې دی نو د 2 رکاتو په ځای باندې نفلي مونځ دی چې 2 رکاته په ځای باندې 4 رکاته وکړلی شي، نو آیا دا جایز دي که ناجایز دي؟ جواب داسې دی رورجانه چې شکرانه مونځ که چا 100 رکاته منلی یا 200 رکاته منلی، نو که 2 رکاته کوي نو هم جایز دي، او که 2 رکاته نه کوي 4 رکاته کوي نفلي مونځ دی، نو هم جایز دي، بالکل یې کولی شي. فتاوی شامیه جلدو صفحه نمبر 11 کې مسله ذکر کړې ده، باب الوتر والنوافل. والله اعلم. یو ملګري تپوس کړی دی چې شکرانه مونځ یو سړي منلی چې زه به نفلي مونځ کوم شکرانه، خو د خپلې ښځې په لمن یا چې دی نو د هغې په لوپټا یا د هغې په چیل پړوني وغیره باندې به یې کومه، نو آیا دا جایز دي که ناجایز دي؟ نو رورجانه جواب داسې دی چې د نفلي مونځ چې شکرانه چا منلی دی، دغه د ښځې په لمن باندې یا د هغې په لوپټا یا د هغې په پړوني باندې کول دا محض رسم دی، دغه رسم نه ځان ساتل پکار دي، او پکار دی چې د عام معمول مطابق چې مونځ څنګه خلک کوي په جنماز باندې یا جومات وغیره کې یا په فرش یا په ځمکه یا کبل کې، نو چې په هغې طریقه باندې دغه شکرانه مونځ وکړی شي، نو بالکل ټیک او جایز دي. مسله لیکلې ده فتاوی شامیه جلدو کې باب الوتر والنوافل. والله اعلم.